د حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد مبارک نقل شوی دی چې حسد د دوه کسانو نه ما سوا په چا جایز نه دی. یو هغه چې چاته الله جل شانه د قرآن شریف تلاوت ور نصیب کړو او دی پکې شپه او ورځ مشغول اوسي، او دویم هغه چاته الله جل شانه ډیر مال ورکړی وي او هغه شپه او ورځ د الله پاک د رضا لپاره خرج کوي. د قرآن شریف د آیاتونو او د ډیرو حدیثونو نه د حسد بدی او ناجایز کېدل عام معلومیږي. د حدیث کې د دوه کسانو په باره کې جایز کېدل معلومیږي، خو د دې کبله چې هغه روایتونه زیات مشهور او ډیر دي، ځکه عالمانو د دې حدیث دوه مطلبه ارشاد فرمایلی دي. اول دا چې حسد په حدیث کې د پسخېدو په معنی دی، چې عرب کې ورته غبطه وایي. حسد او غبطه کې دا فرق دی چې حسد کې څوک د چا څه نعمت وویني نو دا ارزو کوي چې د سره دا نعمت پاتې نشي، خوا ماته ملاویږي او کنه. او په غبطه کې خواهش کوونکی د هغې د حاصلولو ارزو لري، خوا که د بل نه لړ شي او کنه. چونکه حسد بالجماع یعنی د عالمانو په اتفاق سره حرام دی، نو ځکه عالمانو دلته د حسد لفظ مجازن د عتبې په معنا اخیستلی دی، چې غبطه په دنیایي کارونو کې روا ده او په دینی کارونو کې مستحب ده. دویم مطلب دا هم کیدی شي چې ډیر ځله کلام علی سبیل فرض والتقدیر استعمالیږي، یعنی فرض کړه که حسد جایز وي نو د دوه څیزونو داسې وو چې په دې کې به جایز وي.